عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه أبو داود والترمذي. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی چې سردار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایل من افطر یوما من رمضان، چا چې د رمضان مبارک د میاشتې یو روجه یا اوننی والا بغیر د رخصت، یعنی نه سفر کیو نه سخت بیمارو، خو بیا روجه اوننی والا و نه ساتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کدا بنده دا مسلمان بیا ټول عمر مرګ پوری روجی نسی نفلی روجی د رمضان د غیوی روجی تلافی دیرا ګرځولای نشي. د حدیث پاک مدعا او مطلب دا ده چې بغیر د شرعي عذر سفر او بیماری نه دیده دانستا جان بوجھ کر یو روجه څوک اوننیسی مسلمان، کټول عمر نفلی روجه دی نسی د اغیوی روجه بدله دی را ګرځولای نشي. اگر چې قانوني طور د یوې روجه قضا یو روجه ده، لیکن د رمضان چې کوم خاص برکتونه دي، بیا رمضان کې چې د الله د طرف نه کوم خاص الخاص رحمتونه راوریږي، د هغو تلافي هغه نقصان دی را ګرځولی نشي. اوس کم خلک چې روجه نه نیسي هغه د خپل ګریوان کې وګوري چې دوی نقصان کې روان دي یا فایده کې روان دي.